الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رو پختنه کړي چې کله په یو ځای کې یو جماعت شوي او سړی دویمه جمع کوي هلته، نو دې دپاره به دې اقامت کوي که نه. نو دې باره کې د صحابه کرامو دواړه قسمه آثار هغه راغلي دي. که یو سړی دویمه جمع کوي دې دپاره دې مستقل اذان وکړي او اقامت هم وکړي، نو دا هم صحیح کار دی، غلط کار نه دی. او که چا اقامت اونه کو داسې ودرېدو دې نه مخکې بله جمع کې اقامت او اذان شي بس هم صحیح ده. لکه سنن الکبرا بهقي کې دریم جلد صفحه 70 کې دا روایت موجود دی، کتاب الصلات کې راوړی دی د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه، چې د مسجد د بني رفاعت راله نو جمع شوی وه. نو فجاء انس بن مالک فی نحو 20 من فتیانه فقال اصلیتم قلنا نعم. سشل کسانو نوجوانان هلکان تاسو ته وکړه تاسو مونږ کړی؟ هغوی ویلې او. فامر بعض فتیانه فاذن واقام ثم تقدم فصلى بهم. نو به څه کس ملګرو ته ویل چې یاره اذان مو کوي او به اقامت شو مخکې شو، هغوی له بیا دویمه جمع ورکړه. نو دلته انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه اذان هم کړی دویمه جمع دپاره او اقامت هم کړی دی. بل روایت دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی چې هغه یو ځل په کور کې اسود او علقمه دا دواړه تابعین دي رحمهم الله، هغوی د جمع ورکول نو نه اذان وکړو نه د اقامت حکم ورته کړی. دا صحیح مسلم کې راغلی، کتاب المساجد کې دا راوړی دی 534 نمبر حدیث دی. نو دلته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دویمه جمع کړی ده خو بغیر اذان او اقامت یې کړي. دغه رنګ د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ طریقه دا وه چې کوم ځای کې به د اولې جمع اقامت شوی نو هلته به هغه بیا دویم ځل جمع دپاره اقامت نه کو. دا کتاب المعرفه او د تاریخ کې د یعقوب بن سفیان فارسی هغې کې راغلي دویم جلد صفحه 209 کې، او دا روایت سنن الکبرا بهقي کې مشته اول جلد صفحه 406 کې. نو به دواړو باندې که چا وکړو هم صحیح ده او که ویې نه کړو نو هم طنز او تنقید نه دی پکار. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.